أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آیت نمبر 45. خداوند کریم جل شانہ دے آیت مذکورہ کی بیان دے کئی یہودیانو باندے مونگا مسئلہ دے قصاص لازم کڑے وا دغه مسئلہ دے قصاص زمونگا پا دین اسلام و قرآن شریف کے ہم موجود دا او بعینہی دا مسئلہ پا کتاب تورات دی یہودیانو دے پارا ہم لازمی وا. قصاص لفظی معنی خود مساوات برابری چانا د ظلم او د زیاتی بدل واخلی خبر په برابر چې کمای او پیشی پکې نه یو سړی چا قتل ک قصدن په عمد باندې په قصد باندې نو د مقتول وارثان کولی شي چې دغه قاتل مړ کړي نو دی مړی بدله کې بمړی شي بر په برابر بشي مساوات براشي دی ته قصاص وي. یا یو ظالم ولګي دی یو انسان یو اندام کټ کی لکه قرآن دی یو سو اندامونو مثال ورکي والعین بالعین سترګ د سترګې بدلی کی والانف بالانف یو پوزه د پوزه بدل کی والاذن بالاذن غوږ د غوږ بدل کی والسن بالسن او غاښ د غاښ بدل کی. اصل کې دا قصاص دا په صورت د عمد کی وی چې یو سړی بل سړی مړ کی خو په قصد باندې په خطای سره نه دی صورت کې قصاص وی. یا یو سړی بل سړی زخمی کی یو اندام کټ کی خو په قصد باندې نو د دنه به هغه اندام کټ کیږي چې کوم دی مظلوم نه کټ کړی دا بدل په بدل باندې خدا په صورت عامت کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي قتل 15 قسمه ده. یو قتل عامد، قتل عامد دیتا وی چې قتل په اسلحه باندې وکي وسپنه باندې او گزارم په قصد باندې وکي گزار په قصد باندې او په اسلحه باندې ټوپک تمانچا چاړه خنجر چاقو وغیرہ دې سره په قصد باندې گزار وکي اراده ادای چمړو مې او مړی کی دا قتل عامد شو. عامد معنی قصدن دی صورت کې قصاص ده چاہے قتل کړي او که چاہے قطع کړي یو اندام کټ کړي نو دای په بدله کې قصاص کی. دویم د قتل خطا او قتل خطا دا بیا دو قسمه یو خطا فی الفعل یو خطا فی القصد. کله واردا سی یو سړی یو نشانه ولی نو دا فکر وکي چې دا یو سارانۍ ګډه ده چې ډس پیو کی نو هغه یو سړی غلطاو د اسماتی تناس واجز هغه په سر وشته ده
نو د قصد او اراده خو وا چې زه سارانۍ ګډولم و اتفاقا هغه انسان وشته په قصد او اراده کې خطا شوی یو خطا فی الفعل دس خو کوي قصدن چې هغه اوسیدا یا مرغۍ د دا غلم خو د دې ټوپک ګولې مخې ته یو سړی راغی نو هغه ولګېد د خو ګزار په هغه سوی باندې کاو خو د ګولې مخې ته سړی راغی هغه مړ شو دې دواړو ته قتل خطا وایي دې صورت کې قصاص نشته دیت ته سلو خان دی یا 10,000 دراهم دی یا 1000 دینار دی او دویم جار مجرى شبه عمد دویم قسم قتل شبه عمد قتل شبه عمد دی ته وایي چې گزار قصدنو کی خو په اسلحه نه وکي په داسې یو شي باندې وکي چې غالبا په هغې باندې مرګ نه راځي نو گزار خو وي قصدن خو په اسلحه نه وي علما مثال دوه شی ورکوي کوتک باندې یو سړی وي یا یې په کاڼي باندې په سر وولي او هغه مړ شي نو کاڼی او کوتک خو اسلحه نه ده عموما په دې خو څوک قتل نه کوي خو ناګهان هغه جس ترې نه مړ شو جګړه ده او په یو کاڼي باندې په سر وولي نو د هغه اجل پوره شو مړ شو یا یې په کوتک باندې په سر وي هغه مړ شي امام ابو حنیفه سے وی په اوبو کې ډوب کی مړ شي اور ته واچي اوس وځي دې ته قتل شبه عمد وي دې کې هم قصاص نشته دې کې دیت ده قصاص الوي چې گزارم قصدن وي او په اسلحه باندې دلته گزار قصدن ده او په اسلحه نه ده نو قصاص نشته دیت ده او سلورم قسم قتل جار مجرى الخطا دا هغه قتل ده چې مور د شپې خپل بچی باندې راواوړي او بچی مړ کړي کله کله مور نه دا خطا وشي د شپې خوب کې وړوکي بچی باندې راواوړي او هغه جز مړ کړي نو دې کې هم قصاص نشته صرف کفاره ده دیت نشته او دا ښځه دا مور به 2 میاشتې روژې ساتي چې خپل بچی مړ کړی او پنځم قتل بسبب دا هغه قتل ته وایي یو سړی په خپله ځمکه کې کویه یا کنده وباسي او یا په خپله ځمکه کې په یوه لاره کې کمر کیږدي یا یو تیر او لرګی کیږدي د شپې یو سړی روان ده د وچې کوهي ته پرېوت یا په دې کاڼې او په لرګي باندې دربل شو را پرېوته سر یې مات شو مړ شو نو دلته د دې ځمکې مالک باندې نه قصاص شته نه دیت شته نه کفاره شته په خپله ځمکه کې تصرف کړی ده کنده او کویه یې ویستلی ده یا یو شاتیر داسې ایښی کاڼه ایښی ناګهانه پې سړی مړ شو نو د دې ځمکې صاحب باندې هېڅ شی نشته نو دا قصاص چې مونږ یادو دا صرف د قتل عمد په صورت کې چې قصدن یې کړی نو گزار یې کړی قصدن او په اسلحه باندې نو که سړی مړ که قصاصن به دغه قاتل مړ کیږي او که د چا یې غوږ کټ کو پوزه یې کټ کړه غاښ یې پې مات کو لاس یې پې مات کو نو د هغه بدل کې به حق اندام کټ کیږي چا نه یوه ګوته کټ کړه نو یوه ګوته به یې کټ کیږي لاس یې ورنه کټ کړه لاس به یې کټ کیږي نه دا کار خو به حکومت کوي چې گرفتار کی گرفتار کی او قاضي به فیصله وکي بیا باغه دا قصاص اخلي عام 2 فیصله هم نشي کوي د قصاص فیصله د جرګې مشران نشي کوي دا به قاضي د حکومت کوي هغه صحیح فیصله کوي نو فرمایي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكتبنا عليهم فرض کړي دي مونږه عليهم پدی باندې فيها پدې تورات کې څه شی مو فرض کړي
ان النفس بالنفس چې نفس با په بدله د نفس کی وی نفس وینه ته وی الله وی وینه دی وینه بدل کی وینه دی وینه بدل کی نو وینه د نر وی او کده خزی دواړه وینه ده د معشوم وی او کده ځوان وی د مشر وی او کده کشر وی تور وی کسپین وی شریعت کې دا فرق نشته لہذا وړوکی په غټ قصاص کیږي غټ په واړه قصاص کیږي خزه په نر قصاص کیږي او نر په خزه قصاص کیږي جوړ په بیمار قصاص کیږي او بیمار په جوړ قصاص کیږي معذور دا په جوړ قصاص کیږي او جوړ په معذور قصاص کیږي یو سړی شل وړوند او ګډ مړ کی نو دغه روغ جوړ سړی به په قصاص کیږي ځکه وینه یې توی کړې ده حتی یو کافر چې اسلامی ریاست کې اوسیږي او د اسلامی ریاست قوانین په ځان باندې مني او ټیکس جمع کوي اهل الذمه ورته وایي په هغې باندې به مسلمان قصاص کیږي دغه اسلامی ریاست کې باشنده کافر دا چې یو مسلمان مړ که دا مسلمان به قصاص کیږي امام شافعي سے نه قصاص کیږي موږ وایي قصاص کیږي یو سړی د کینسر بیمار ده او کټ باندې پروت د سبب لور اسې مړېږي یو روغ جوړ صحتمند سړی راغی دا بیمار قتل دا روغ جوړ سړی به په قصاص کیږي موږ به دا نه وایو چې هغه خاصې ختم شوی 2 ورځې پس وفات کیږي نه وینه د وینې بدل کی نفس د نفس بدل کی یو سړی د 560 کالو ده او په زانګویه کې د یوې ورځې ماشوم مړ کی دا د 60 کالو دا غټ بټ سړی به په قصاص کیږي وینه د وینې بدل کی هغه هم نفس ته دام نفس ته النفس بالنفس الله تعالی دا نه دی ویلي چې غټ به د غټ بدله کیږي نه النفس بالنفس زانګویه کې د یوې میاشتې ماشوم یا د یوې ورځې ماشوم هغه هم نفس ته دا د 560 کالو غټ ځوان دام نفس ته نفس د نفس بدله کې قصاص کیږي البته لیونی په عاقل نه قصاص کیږي یو لیونی ولګید او عقلمن سړی مړ کړ نو دا لیونی به نه قصاص کیږي ځکه لیونی مکلف نه ده هغه باندې مونځ او روژې د خدای احکام نشته نو هغه که مړ کړی هغه په دې نه پوهېږي چې قصدن مرګ څه شوي او خطا یې څه شوي هغه لا په دې نه پوهېږي چې مرګ ښه شی ده که بد شی هغه عجز مکلف نه ده هغه ته به څه نه وایې البته چې کوم د خاندان خلق دي هغه باندې به حکومت څه جرمانه کېږدي چې سړی لیونی ده خو سنبالې که که ان النفس بالنفس نفس بد نفس بدل کی وی والعین بالعین او سترګ برا وستل شي په مقابله د سترګ کې سترګ برا وستای شي په مقابله د سترګ کې نو یو سړی ولګي دی بل سړی سترګ پیړند کی سترګې پیو باسي نو کدا مظلوم چې دا سترګې پیړند کړ هغه اوس معافي نه کوي نه پیسو اخستلو ته تیار ده دیت او صلح نه کوي وایي چې نه خامخا زه بدل اخلم نو بیا به د دې ظالم دا یوه سترګه پرې راویستی شي نو هغه به ډاکټر ورباندې دا سترګه خرابوي قصاص ته الله تعالی وایي سترګه مقابل د سترګه والانف بالانف او پوزه بکټ کېدی شي په مقابله د پوزه کې څومره چې پوزه کټ کړي نو د هغې مقدار به ډاکټر معلوم کړي چې څومره سوتره ده په کوم ځای کټ کړې ده هغه ځای به پیته ورباندې کېږي او پوزه به ورته کټ کړي والاذن بالاذن او غوږ به کټ کېدی شي په مقابله د غوږ کې او کنه دا مظلوم وای چې زه بدل نه اخلم زه پیسې اخلم نو بیا د یو غوږ 500 خان دي دا انسانی بدن کې چې دوه اندامونه دي دوه غوږونه دوه سترګې دوه لاسونه دوه خپې دا چې دواړه کټ شي مکمل دیت ده 100 خان دي او که یو 500 خان دي
نو دواړه سترګې د یو سړي پیړندې کړې نړوند او مړ یو شی وي نو شریعت وایي چې دوه سترګې دې پیړندې کړې پوره دیت به ورکوې سلو خان او که یوه پیړنده شوه نو بیا 500 خان او د پوزې بدله کې چې پوزې مکمل پې کټ کړي پورا سلو خان وي د انسان بدن کې هغه اندامونه چې یو یو دي لکه پوزه د دې په بدله کې بیا مکمل دیت لازم وي والجروح والسن بالسن والسن او غاخ برا وستیشی بالسن په مقابله د غاخ کې چې کم یو غاخ په مات کړي هغه غاخ به ډاکټر اپریشن زری سره پیو باسي دا به قصاص شي والجروح قصاص او د زخمونو هم بدله ده قصاص په معنا د بدله سره الله تعالی وایي د زخمونو قصاص شته دا خو قتل یا کټ کېدل او یو زخم وي نو د زخم هم بدل وي خو حدیث کې راځي چې د هر یو زخم بدله او قصاص نه د هغه زخم قصاص وي چې کم یو زخم پسته ایسه غوښه کټ شي او هډوکي ته ورسېږي په دې کې قصاص شته او که هډوکي ته دا زخم نه رسېدلی د هغې قصاص نشته د هغې به صرف د ډاکټر خرچه واخلي هغه دیت به واخلي ځکه چې یو زخم هډوکي ته نه رسېدلی دا پسته حصه نیمه کټ شوي وي او څه پاتې له هډوکي ته نه رسېدلی نو اوس دا چې اوس بدله اخلي نو دی ورباندې چاړه کېږدي نو برابري ډېره ګرانه ده اوس دومره اندازه به یې کټ کوې چې څومره د تا لاس کټ کړی ده دا پسته حصه نو کیدای شي تا نه لږ زیاته شي کیدای شي تا نه کمه شي برابري ډېره ګرانه ده برابري مشکله ده او بعض علما وایي چې اوس خو جدید آلات دي ډاکټران یې اندازه معلوموي چې دا زخم اوږد څومره ده څو سوتره ده څو انچه ده ژور څومره ده هغه اندازې سره به د دې ظالم هغه پسته حصه کټ کړي برابري اوس راتلی شي خو مخکې زمانې کې برابري نه شوه راتلی یا یو زخم داسې د یو سړي بل باندې ګزار وکړ نو لاس یې مات شو د لاس هډوکی مات شو اوس دې کې علما وایي قصاص نشته دی اوس نشي کولی چې زه د تا لاس ماتوم ځکه دا د هډوکي ماتول دا یو شان ته نه راځي هغه چې ګزار کړی ده نو هډوکی په پلنو باندې مات شوی او که ته ګزار پې وکړي کیدای شي هډوکی داسې په اوږدو مات شي اوس که یو ګزار پې کې کیدای شي مات نه شي نو بیا به دویم ته ضرورت وي نو هلته خو یې په تا یو ګزار کړی او د تا طرف نه دوه شول نو برابري نه راځي چې برابري نه راځي هلته قصاص نشته هلته به صرف خرچه واخلي فمن تصدق به آغا چا چې عفو وکړله په قصاص سره فهو کفارة له نو دا عفو به د د ګناه دپاره بدله او جبره شي یو سړی د ظالم ته عفو وکړه چې تا زما ورور مړ کړو یا دې زما لاس کټ کړی ده یا دې یو اندام کټ کړی یا دې زه زخمي کړی یم خو ته ما د خدای دپاره معاف کړی نو الله تعالی وایي دا معافي به د دې عفو کوونکي د ګناه دپاره بدله شي خدای به د دې بدله کړي د ده ګناهونه ورېږي خدای پاک د عفو او د معافي وعده ورسره ومن لم يحكم بما انزل الله پس آغا څوک چې فیصله ونکي بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې خدای نازل کړی ده فاولئک هم الظالمون پس دا خلق خالص هم دوی ظالمان دي وقفینا على آثارهم او مسلسل راولیگل منگا على آثارهم پنقش قدم وقفینا على آثارهم او راولیگ منگا پنقش قدم دی پیغمبرانو سوک مراولیگ بعیسی ابن مریم پا عیسی زوی دی مریم سرا اللہ ویدا بنی اسرائیل تما نمبر پا نمبر پیغمبران را لے دی آغی پا نقش قدم میں آخرن اسرائیلی پیغمبر عیسی زوی دی مریم
علیہ الصلاۃ والسلام راولېږه مصدقا چې دا عیسی علیہ السلام تصدیق کوونکی دا لما آغا کتاب لرا بین یدیه چې د دنه مخکې تیر شوی دا من التورات چې هغه تورات دا عیسی علیہ السلام چې راغی نو د پخوانی کتاب تصدیق او رښتینی وکړه وای زمانه مخکې چې کوم کتاب الله را لېږلی تورات رښتونی کتاب وآتیناه الانجیل او ورکمونږ عیسی علیہ السلام ته کتاب انجیل فیه پدی کتاب کی هدن ذریعہ د ہدایت دا و نور او رڼائی او روشنائی دا د حلال او د حرام په مینس کی حق او د باطل په مینس کی و مصدقا لما بین یدیه او دغه انجیل تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې مخکې تیر شوی د انجیل نه من التورات چې هغه تورات ده وهدن او ذریعہ د هدایت دا وموعظة او نصیحت للمتقین لپاره د متقیانو وليحكم اهل الانجیل فیصله دیو کی اهل انجیل عیسایان بما پا آغا کتابان دے انزل اللہ چه نازل کردے دا اللہ چه نازل کردے دا اللہ تعالی فیہ پا آغا احکام بانے چه نازل کردے اللہ تعالی فیہ پا دے انجیل کی ومن لم يحکم چاچے فیصلو نکڑا بما پا آغا کتابان دے انزل اللہ چه نازل کردے دا اللہ تعالی فاولائک هم الفاسقون پس دا خلق خالصم دوی بدماشان دی نو درې ځای الله فرمایل یو ځل وړاندې درس کې بل ورځ الله فرمایل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې د الله په نازل شوی کتاب فیصله نه کوي دا خلق کافران دي بیا یې فرمایل ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې فیصله د الله په نازل شوه کتاب نو کی فاولئک هم الظالمون دا خلق ظالمان دي او دلته وي ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې د الله په نازل شوی کتاب فیصله نه کوي فاولئک هم الفاسقون دا خلق بدمعشان دي کافرون ظالمون فاسقون الله تعالی درې القاب ذکر نو خدای دې مکه یو سړی د الله تعالی د احکامونو انکار وکي اوس الله تعالی خو زمونږ استاد د هر جنجال فیصله په قران کې کړی ده خو یو سړی وایي چې مړه د الله فیصله زه نه منم معاذ الله داسې انکار وکړي نو بیا خو کفر کې شک نشته نو الله تعالی هغه ته وفرمایل فاولئک هم الکافرون دا خلق کافران دي ځکه انکار یې کړی ده او که څوک انکار ونه کړي چې د الله احکام په سر سترګو قبول دي خو زه فیصله د الله په احکامو نه کوم دلته ځان ته یو بله فیصله برابره کړي خو د قرآن په مقابل کې فیصله وکړي نو دا خلق بیا یا ظالمان دي او یا فاسقان دي هر فاسق ظالم وي او هر ظالم فاسق وي دواړه یو خبره ده الله کله فیصله په د ظالم وکړي او کله د فاسق وکړي فاسق معنا بدمعاش اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع اقاربنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين